غوړې ما ستا د نعمت د وجې مې دته سجده ونه کړه. تا په ما نعمت کړی دی، خلقتنی من نار، زه د اور نه پیدا کړی، وخلقته من طین، او آدم علیه السلام د خټه نه پیدا کړی دی. اور غوره دی د خټې نه. نو چې کله اور د خټې نه غوره دی، نو ما ووی چې په ما خو الله خصوصي احسان کړی دی. نو دا امر ما ووی چې تا به فرشتو ته کړي، زه په دې امر کې مراد انا خیر منه، چرته زو چرته آدم. دلیلی پیش کو که پیش نه کو؟ که خلق وی چې ارزه کې مولا خلوغه ګوله نو حق ختم شو، بیا خو د شیطانو مومنه شیطانو غلې پاتې نشو، سنا سه ګډې وړې غم وي. او دلیل لتا ته د دې خبرې چې کله د یو خبره وورېده او بل دې وورېده اوس یې وتله. دلیل کم ځای دی او قیاس کم ځای دی. شیطان سره دلیل نو انا خیر منه، ما ته خو ځان غوره معلومیږي او غوره خو کمزوري ته سجده نه کوي، لہذا ما ونه کړه. وی زه غوره ما د آدم نه صغرا، او هر غوره د آدم نه سجده نه کوي آدم ته کبرا، لہذا د غوره سجده ونه کړه آدم ته، نتیجه پس د حد اوسط نه. خو منطقي سړی و یا رسول الله مې ویلی و، قاضي حمدالله ویلی و، ډاګې کې دوره کړی و، پته لګي د قیاس نه. ورونو یاد ساتئ دا د عقل دنیا ده، دا د سوچ دنیا ده. رب قرآن را لېږلی دی، رب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم داعی د دین را لېږلی دی. د خلکو خبرو نه مه متاثره کېږه، دلیل ته وګوره. چا سره قرآن دی، چا سره احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او څوک د دې قرآن او حدیث مقابله کې عقل پسې روان دي. نو ما وی چې یو اولیاء الله دي، د الله منونکي دي، ټول فرشتو د رب العالمین ومنل. یو اولیاء شیطان دي چې شیطان په دغه ټیم کې د رب العالمین ونه منل. نو دوه مخالف قوتونه شروع شو. دیو جنا د هغه ځای نه د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی، او رب العالمین آدم علیه السلام ته فرمایل اهبطو، کوز شئ د دې جنت نه. او آدم علیہ السلام ته خدا سی ہوئی چی احبتو، شیطان ته سوئی فخرج منها، گیٹ آؤٹ، انک رجیم، ترٹھلی شی مزعوما مدحورا، باس تاو زمان منز کے نسبت ختم. تا تا چکم سہولیات جنت کے ملاو داغے نتا ختم، محروم شوئے. دا آدم علیہ السلام د برن راغ دنیا تا، او مقابله کې شیطان هم راغ دنیا تا. د شیطان لشکر کله د قنعان په شکل کې راغلی دی، د شیطان لشکر کله د فرعون په شکل کې راغلی دی، د شیطان لشکر کله د قارون او د نمرود او د حامان په شکل راغلی دی، د شیطان لشکر کله د ابو جهل په شکل کې راغلی دی، د شیطان لشکر کله د ابو طالب په شکل راغلی دی، د عتبه او د شیبه په شکل راغلی دی، او د الله رب العالمین لشکر کله د آدم علیہ السلام په شکل، کله د سیدنا نوح علیہ السلام په شکل، کله د ابراہیم موسی او عیسی علیہ السلام په شکل، کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل، کله د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم په شکل، او کله د حق پرستو عالمانو په شکل اولیاء الله موجود دي. نو دا دوه لښکرې دي دنیا کې ورونو، یو د حق طاقت ته، یو باطل دی. په دنیا کې جون تیر کا حق او پیجنا او باطل او پیجنا. دنیا کې حق او باطل ګډ وډ دي، خو یاد ساته آخرت کې به ګډ وډو. توجہ سره جواب راکې، دنیا کې حق او باطل یو بل سره ګډ وډ دي، خو آخرت کې به ګډ وډو. اعلان به وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، اے مجرمانو، اے دا قرآن و سنت دشمنانو، جدا شئ نن د مومنانو نا. د قیامت ورځ ته یوم الفرقان وی، او د یوم الفرقان یومانا امام رازی تفسیر کبیر کې دا لیکلی دا چې حق او باطل به یو بل نه جدا شي.
دنیا کی یوزیو مناظری کو پتہ ورکی نہ لگی قیامت کے بیوزے نہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یوڑل با جنت تزی و بل با رسول امبو منستزی دنیا کی یوزے و آخرت کی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال خی طرف والوی و گس طرف والوی یون یورس با جدائی رازی یون یورس با حق و باطل خکارا کی گی اے مچیوالو حق و باطل کے فرق ہو کے مخ کے دینا چا رب العالمین پا کے فرق ہو کی تا دا دنیا جون چا سنگ خ موٹر پی جانے خ ٹیکٹر پی جانے خ گوڑا پی جانے خ کپڑا پی جانے خ پیسہ پی جانے خ بزنس پی جانے اے خلق دغه سے حق دلائل او باطل کے فرق ہو کے او اگر نہ ختمی دن کی جون دا آخرت چے دے داغے پا تیاری کیوں لگے او داغی دا تیاری دا پارا طولنا اول عقیدے اصلاح ضروری دا چے عقیدہ زمونستاسو بالکل برابری دا سے یو دور وہ کنو چے خلقو بدا غیر اللہ نے امداد غختو دے قبرون لبتلو التبے دا زیارت مال کے سٹلے التبے خلقو وخول غٹے ورکولی زنگول بے جھوٹے ورکولی دا قبر غلاب بے نیولی او دا قبر کاری بے پزان وال او دا اغا منجورانو جارو بے پزان والا او وے بے چمال نارینا اولاد راکی او زمان مرس خکی دا دور دے سپینگیرو مشرانو لیدلے دے کنے دے لیدلے زور سر ہوئے لیدلے دے دا یو دورو دا عقیدے دا خرابے الحمدللہ دا قرآن و دا سنت بیان سرا اللہ توحید و قرآن و سنت پا بیان سرا حق و باطل یوزے کرد خلق دمر نہ پویدل چہ خپل حاجات خپل مسائل و مصیبتون حل کون کے آگا قبرون والا گنلیو چہ آگا پلامبولو کم دتا محتاجو آپا قبرو بدلاولو کم دتا محتاجو اگر قبر تا تللو کم دتا محتاجو قبر تا کزولو کم دتا محتاجو اگر دا پاسا خور یاڑاولو کے ہم اگر قبر والا دتا محتاجو کلے چی پہ خور بواڑاولے اور جنڈ بے پیولا گولا واتا بے بیرا رسیگی لوی ازوانا زور دے زیاد دے دا ہرچانا او مائی منل پالوانا دام یو عقل یو عالم یو دیر عجیبہ خبر لکھلے دا وی پا یوزے کی یو غلو آدھا یو درگاہ نا یو قیمتی گیٹ پٹ کو گیٹ پی جنے کنا دروازہ گیٹ پٹ کو تختی منڈا وخی خلقونی ہو یہ زیارت نا دے ور پٹ کو پوسا ایل دل دنا غلا کے نوام دیرو خیارو اگوتی دا خما پٹکڑے نا دے دا گیٹ خمال دے بابا پخپل راکڑے دے قبر والا اغی وطوی دتا اسو گورے وی دا خو مرد دی چالا گیٹ فخپل سنگ ورکولی شی وی اے خلقو چی دی دا خپل قبر ورو دروازہ و گیٹ مال نشی راکولے تاسو اولاد سنگ در کی ستاسو حاجات سنگ پورا کی اغیوی وابی ہو نہیں بس وی نور پہ تاسو سوچو کہ خوزم تاسو تاریانے ما اسادا گل نہ چاہتا بوس کڑو وی دا گوڑا خوگا دا کدا اللہ نم خوگ دے اوی دا اللہ دو نم کی شک نشتا خدا گوڑم زانتا سوئی ناغی وی چھ دے کی خو شک نشتا چھ دے پخپل چالا ورنشی ورکولے خو یرا مونگ لخم دا اولاد سوک را کی دا ذہن جوڑ شو تم را سوچنا کی اللہ فرمائی ضعفت طالب والمطلوب کم چی دے قبر تا تلے دے او دتا جڑاو فریاد کی دا جڑاو فریاد کون کم کمزور او ضعیف دے او کم چی قبر کے لان اخکتا پروت دے دام کمزور دے دخپل زان اختیار مند نہ دے دخپل نفع و دا نقصان مالک نہ دے نو کم سڑے چی دخپل نفع و دا نقصان مالک نہیں آب تعالی صدر کی زمون زن ملگری بریلیانو نو ما بوتوی تاسو احناب دا خپل فقم نمانی ویل سنگ میں فقہ کے مسئلہ دادا کچا دا مڑینا کپن او تختاو دے بغل نشش مارنی دا فقہ مسئلہ دادا
دی پسې نه چې دا خبره ټیک ده او که غلطه ده، ځکه دی پسې چې مونږ کلم زو بیا د جنگ جوړیږي، بس جنگ نه جوړو. خو فقه کې مسله دا ده چې کله یو سړي د مړي کفن او تختاو نو او دا سړی چا راټینګ کو نو د غلا د وجه به بادشاہ وقت د لاس نه کټ کوي او علت ذکر کوي، وای ځکه غلا هغې ته وي چې د چا محفوظ او داغه په اختیار کې دنه مال ته قبضه کې، وای دا کپن د مړي په اختیار کې نه دی نو بے اختیار مال چې راپټ کې، وای دا غلا نه ده، ها جرم ضرور دی. فلهذا وای دا مړی د خپل کفن اختیار نه لري. نو مې چې تاسو دې زم د خپل فقه ته سوچ نه کوئ چې کم سړی د خپل کفن اختیار نه لري، زما استاد عزت او د ذلت اختیار به ولري؟ کم سړی چې ځان ته کمیس او پرتوګ نشي ټینګ ساتلی، اب ما تعالی بچی راکي؟ اے خلقو دا کم ځای ته د خلقو اوس هم ته په رب یقینو کا. خلق وی عقیدې مسله ما بیانوي، اوس شرک ختم دی. علامه علوسی د احنافو کې یو معتدل سړی تیر شوی دی. ګوره ښه خلق چې په چا کې هم تیر شوي دی مونږ قدر کوو. احنافو کې ډېر د کار خلق تیر شوی دی، ښه خدمتونه یې کړي دي، د خو خبرو یې مونږه تایید کو، او چې کومې ته غلطۍ شوي دي نو هم بد دعا نه غواړو، رب العالمین دې د هغې په ګناهونو د عفو قلم راکاږي. خو ما او تا به د هغه بدۍ پسې نه ځو، ما او تا ته الله احناف نه دي پرېښې، ما او تا ته الله قرآن او سنت پرېښي دي، محمد مصطفی قرآن او حدیث پرېښي دي، اکابر نه دي پرېښي، جنډې او جماعتونه او پاټۍ او پیران مریدان او استادان نه دي پرېښي. مونږ به د قرآن او د سنت تابعداري کوو. نو عرض مې دا کو چې خلق وی یره اوس دې مسلو ته عجت نشته. علامه علوسی رحمت الله علیه وی نن غزم مشرکان وهو اليوم اکثر من الدود، وی د شکال لري چنجو نه زیات دي. شکالیم لیدلی په شکال باران جوجي چې خپک دینو شکالې ده کړه، او وی چې خپک دینو مشرک دی، خو تا صحیح توحید بیان کړی نه دی. اے د موحدینو منځ کې به توحید بیانوم، اتا ته به په موحدینو کې دنه شرک خیم. تو وایه اسماء او صفاتو کې توحید، ماشاءالله ماشاءالله. تو وایه چې الله له کم صفات ثابت دي دا ورله مونږ منو بغیر د تشبیه د تمثیل او د تعویل نه. نیم د توحید د آیان برا پاسی او اینجه دیکھے ابو منصور ماتوریدی او ابو الحسن اشعری تعویل کړی دی، او دا د الله صفات مونږ په تعویل لري اکابرو منو. نو د الله په صفاتو چې دی ابو منصور ماتوریدی او ابو الحسن اشعری حاکم جوړول، نو دا خو شرک په حکم والقانون شو، اور دا د شرک یو نوع ده. د توحید دعوی سره سره بیا هم د کینسر په مرض کې اخته. د بل سړي ټیسټ دی روان کړی دی لیبارټرۍ کې، د بل سړي د کینسر معلومات کې، او خپل هم د کینسر مریض. نو توحید ډیر اقسام داسې دي چې مونږ لا هغې ته نه یو برابر شوي. نو عرض مې دا کورونه ګورې د خپلو عقیدو اصلاح وکې، چرته د الله په ځای د یو پیر نه متاثره نشي، د الله په مقابله کې د یو قبر نه متاثره نشي، د یو درګاه نه متاثره نشي، بلکې د الله په مقابله کې به د نبی نه هم په دې نیت نه متاثره کېږي چې دا پیغمبر زما دپاره د نفع او د نقصان مالک. پیغمبر مقام اوچت مقام دی او که نه دی؟ او سجده ورته جایز ده، رامدد شویل ورته جایز دي، اولاد غوښتل دي جایز دي، د نفع او د نقصان مالک ویل ورته جایز دي. ولې وإلهکم الہ واحد، د دې مستحق او د دې حقدار یو رب العالمین دی، بل ذات نشته. نو ګورې عقیدې ډېره غټه اصلاح کوئ، په دې ټولو ګناهونو به د الله د عفو قلم راکاږي. خو چې شرک دې وکړو که نه، ګورې دا ونه وایه چې جنت به زه په سترګو وینم. خلق که چرته خانه کعبې ته نه تللی، خو په لایو کې خو په موبایل کې خو دا خانه کعبه لیدی شي که نه. په رب یقینو که چې په تصویر کې به هم جنتونه ویني چې شرک درکي. مشرک دپاره جنت حرام دی، او وجه د هغې دا ده زنا الله معاف کوي ځکه زنا ګناه ده.
رشوت د وخور الله دې معاف کوي ځکه دا ګناه ده منځونه درنه پاتې شو الله دې معاف کوي ځکه دا ګناه ده روجې دې وخوړې الله دې معاف کوي ځکه دا ګناه ده ظلم زیاتې درنه وشو د مخلوق نه دې معافي وغوښته د خالق نه دې معافي وغوښته الله دې معاف کوي ځکه دا صرف ګناه ده اے خلکو شرک صرف ګناه نه ده شرک بغاوت دی شرکو بغاوت دے انسان په خپل ښځه کې خپل خوږ ورور ځان سره شریک کوي تاسو جواب زړور نه ورکوئ شک مو د دې خبره کې انسان په خپل بیبي کې خپل خوږ ورور ځان سره شریک کوي خپل خواږه دوستان شریکان کوي اے ورورا ته په خپل ښځه کې خپل اولیاء او خپل خواږه خلک نشي شریک کولی الله به په خپل الوهیت کې خپل خواږه اولیاء او انبیاء څنګه ځان سره شریک کوي ته الہ د دې ښځې نه ته خالق او مالک هم نه ته صرف د دنیا عرضي خاوند دی او ته په دې کې هیڅوک نه شریک کې نو رب خو د ځمکې او د اسمانونو خالق او مالک دی د هغه غیرت ستا نه زیات څنګه نه دی هغه به په خپل الوهیت کې خپل خواږه اولیاء ځان سره څنګه شریکان کی خلک وایي دا د الله نازولی دي دا د الله خواص دي ځکه الله سره شریکان دي نو که چېرته خواص او د الله نازولی شریکان وي خو آیا ته به خپل خاص ورور او خواږه دوستان په خپله ښځه کې شریک کې چې دا نشي کولی نو رب العالمین دپاره خواږه خلک شته اولیاء الله شته لیکن شریکان د رب العالمین دپاره نشته یو شاعر وایي که نه وایي زه منم اولیاء چې مرتبې ورکړې خدای دي خو دې خلکو د خپل ځان نه ورتړلي دا ډیګرې دي الله مرتبه ورکړي دي چې دا اولیاء دي لیکن دا خو خلکو جوړ کړي دي چې دا حاجت روا ده دا خو ما او تاویل دي چې دا سرخوږي خکې دا خو ما او تاویل دي چې دا د من دانې ذمہ دار ده دا خو ما او تاویل دي چې دا بادو بابا ده او دا جاړو بابا ده او دا شلګزي بابا ده او دا تورډيري بابا ده دا نمونه ورله ما او تاریخ دي دا ورله قران او سنت نه دي نو اول خو به د خپل عقیده اصلاح کو کنه وکړو چې په عقیده د شیطان گزارو نه کی ته الله صفات الله چرته دی د او اسمانونو د پاسه د عرش مولا د پاسه رب العالمین دی دانه چې الله ارز دی خو په اعتبار د علم او قدرت دی په اعتبار د علم او قدرت دی او په اعتبار د ذات سره رب العالمین د عرش د پاسه دی او دا مسله قرآن بیان کړی دا ثم استوى علی العرش بیا الله برابري وکړه د عرش د پاسه نو دې ته وایي د عقیدې مسله الله رب العالمین چې ځان له کوم صفات بیان کړي دي هغه صفات به داسې منو څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي چې نه د مخلوق په شان لاس الله له ویلې دی نه د مخلوق په شان خپا نه د مخلوق په شان اورېدل او نه پکې تعویلات کړي دي چې دینه مراد قدرت دی او دینه مراد دا دی او هغه دی دا د عقیدې باب درونو د خپل عقیدې به اصلاح کوو که د عقیدې اسلام ونه کړه نو تش په مونځ او دس او تش په رفع الیدین او امین بالجهر به مونږ جنت ته لاړ دی اول عقیده ده او د عقیدې نه بعد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده ځکه څنګه چې الله سره په ذات او صفات کې شریک نشته دقسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صفت د رسالت کې بل شریک نشته توحید چې څنګه د الله په ذات کې دی چې الله یو د بل شریک ور سره نشته داسې توحید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې هم دی چې دغه محمد مصطفی سره په مقابله کې بل امام نشته بل مجتهد نشته بل پیر نشته بل پارټي نشته د هر چا خلاف چې د محمد رسول الله قول راشي هر سړی چې هر څومره لوی دی هغه به پرېښودی شي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغستی شي دی به خپل امام ګرځوي خلک مونږ ته لا مذهب وي غیر مقلد وي خیال دی وای دا خبره مه کوه
کچرتا دا امام نیول د سړی امام جوړیږي د امام ابو حنیفه ته نسبت کول سره امام ابو حنیفه د سړی امام جوړیږي نو ستا امام به امام ابو الحسن اشعری ستا امام به ابو حنیفه رحمت الله علیه زما امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ته په دې فخر حاصل نه کنه دا حاصل په دې خوشاله یو کني خوشاله چې زمون امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په فخر کوو په دې خوشاله شه قرآن و یوم ندعو کل اناس بامامهم ارسله بل خپل مشر سره راوړو ستا چې چا سره مینه ده هغه سره به راوړي تا چې د کم مجتهد تزان منسوب کړی دی ته دې په هغه اواز خوشاله شي ته چې کم پیر او کم پارټي فالو کوي ته دې په هغې خوشاله شي زه خو سوال کوم چې رب العالمین مې د محمد رسول الله وسلم په صف کې شامل کړي او چا چې د محمد رسول الله وسلم د پاره ځان بدنام کړي نه وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صف کې نشي داخله دی نن وګوره د محمد رسول الله وسلم په اطاعت مونږ بدنام یو زمونږ د معاشره کې بل جرم شته سیوا د دینه چې مونږ دنیا پرېښې د رسول الله علیه السلام د پاره پرېښې مو ده که نه ده پرېښې امام ابو حنیفه نه دا ټوله دنیا متاثره ده که نه ده متاثره مونږ له پلار وجلی دی مونږ سره پټۍ شریک دی خو مونږ د چا دپاره پرېښې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بد رد ورته نه وایو سپکې خبرې د هغه په حق کې نه وایو نه برداشت کوو دا خلک هسې ګپ لګوي چې موږ په امام ابو حنیفه مین یو دې خلکو ته شرف اکبر کلاو کو اومه صفه ورته راواړوه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د عرش د پاسه برابري کړې ده او څوک چې رب العالمین په عرش د پاسه نه مني هغه کافر دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رایې مطابق په رب مې د قسم وي د عبدالسلام فاروقي نه رستو تپوس وکړې چې څومره عبارتونه درته وکړم چې دا خلک وایي چې یاره الله هم دې ځای دی هم هغه ځای دی هم لیټرین کې دی هم د حیواناتو په دې جسمونو کې دن نه دی هم زما په بدن کې دن نه الله دی هم ستا په بدن کې الله دی او کله وایي الله هېڅ ځای کې نه دی وایي دا پته هېڅ چاته نشته د خلقو د محمد رسول الله علیه السلام په مخالفت سره د دین خپل رب او اله هم روک شوی دی زه خلکو ته وایم نن د الحاد فتنه ډېره په تیزۍ باندې روانه ده که نه ده روانه ملحدین دي چې د رب نه انکار کوي وایي رب نشته زه واما د دې الحاد غټه وجه دا حلولیه دي دا د چا چې د حلول عقیدې دي هغه خلک هغه صوفیان هغه پیران د دې عقیدې اصل بانیان دي ښه ولې دی وایي الله نه بره دی او نه ښکته دی نه ښي طرف ته دی او نه ګس طرف ته دی نو چې نه بره دی او نه ښکته دی او نه ښي طرف ته دی نه ګس طرف ته خو نشته که نه چې نشته نو بس خلک رالل د رب العالمین نه انکار وکړو حلولیه پیدا شو یو مولا په الحاد رد کو کتاب ولیکو ما ورته مولوی صاحب د دې کتاب اصل سبب دی وی هغه څنګه مې تا دې کتاب کې بار بار ویلي دي چې رب شته خو که ستا په دې غټ کتاب دومره اعتراض دی ملحدو کو چې رب شته نو چېرته دی مې بیا تا سره هم جواب نشته وی دا خو دې سمه خبره وکړه مې سمه خود ته خو ته بار ووایه چې دا سمه ده چې دا سمه خوله دله څوک روانوي رب العالمین شتا چرته دی ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى بر د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه زمونږ رب العالمین دی په ځمکه د کائنات ذره ذره باندې د هغه حکم او د هغه اختیار او تصرفات چلیږي او د کائنات یوه ذره د هغه د حکم نه او د هغه د نظر نه پناه کېدی نشي دا زمونږ رب دی د داسې رب نه به څوک انکار وکړي خو چې نه بره یو نه ښکته یو نه ښي طرف ته یو نه ګس طرف ته نه سمندرونو کې نه په غرونو نه په ونو یا نه په بوټي داسې رب نه خو هر سړی انکار ته تیارېږي عرض مې دا د قرآن او سنت دا په عقیدو کې امام جوړول دي او یاد ساته چا چې قرآن او سنت سره کار نه هغه به کار هم دی چې د رب العالمین په صفاتو کې به هغه تعویل کی انکار به کی یو پیر متعلق مشهوره خبره ده وایي هغه پیر له به خلک راتلل دې دپاره چې هغه به چاله نارینه اولاد ورکول او چاله بیا زنانه اولاد ورکول په قطار به ورته خلک ناست او به وي انتر منتر چون کلندر پیری جاری باری بو چوپ زا نارینه اولاد بل به وي بابا چوپ زا زنانه اولاد داسې حساب کتاب شروع د ده یو مریدو هغه چېرته د وابیانو جومات کې مونځ کړی او مسله یې اورېدلې وه
چې دا اولاد خو یو رب العالمین ورکوي، دا اختیار د بل چا نشته. نو هغه وی چې یاره دا خو زما د پیر او د دې استاد مسله یو بل نه بدله ده. شکی شو. دا شک چې د پیدا شو پوه شه حق ته راځي ښه. دا چې صرف شکی شوې چې لکه دا زه څه کومه بس بیا یې مه چېړه، بیا ورته دا مو وایه چې رفع الیدین وکړه او امین ووایه. دا عوام صرف په دې شکی کا چې قرآن او سنت کې دا دی او دا ته دې پسې روان چې شکی دی کو بس د ده د مولا جنګ جوړ شو. دی به ورته وایي چې تا ټول عمر د مردان د ګاډي په نوم باندې موږ ثوابیت روان کړي یو، دا تا کړي څه دي موږ سره. بهرحال نو هغه پیر به دغسې خلکو ته وایي چې ما نارینه اولاد درکړو، ما زنانه، او خلک به نمبر په نمبر تلو. دا مرید خو د 1400 کالو زوړ مرید و، ده ته پته وه چې دې پیر خپل هم 3 ښځې دي خو بچې یو نشته. نو چې کله دا خلک راتلو ختم شو که نه، او خلک کور ته لاړو، نو دې پیر صاحب ته نږدې شو، ورته وایي پیر صاحب وي دا ته چې چف وکړې نو دا ته اولاد ورکړې یو که نه؟ ته دا 13 کاله ما سره سې ناستې ټپوسه، ته په دې پوه نه شوې خو اولاد ورکوم که نه؟ وایي ښه وي پیر صاحب یو تپوس وکړم زر وایه. وایي ستا خپل اولاد شته؟ پیر صاحب غلی شو. پیر صاحب تا ته وایم وایي ستا خپل اولاد شته؟ او ته وایي چې توابیانو له خو نه یې تللی. او خبره کو پیر صاحب او ته ته سوې دا اولاد څوک ورکي؟ او ته دا اولاد خو رب العالمین ورکي. او ته دا الله خپل اولاد شته؟ سړی غلی شو. وی دا الله نارینه اولاد شته؟ وی نه. وی زنانه شته؟ نو وی نه. وی خلکو له ورکي؟ وی او نو وی زمام نارینه او زنانه شته او زه خلکو له ورکوم. سړی دغه ځای هنګ شو، ځکه ټول عمر کفر کې تېر کړی، نور به څه پوهېدو. بیا ورته مولا وویل چې د رب خو اولاد نشته، خدا خو د رب په حق کې کمال دی چې اولاد ته محتاج نه دی. ستا په حق کې خدا غیب دی چې تا 3 ښځې کړي دي او اولاد دې نشته. نو غیب خو غیب وي خلک یې بد ګڼي، د رب خو کمال دی. دویم دا چې رب خو خالق دی او ته مخلوق یې، او قرآن کې الله فرمایي لیس کمثله شیء، د رب په شان څوک نشته. نو رب خو اولاد ته محتاج نه دی، ته خو ورته دومره محتاج یې چې د یو ښځې په ځای دې 3 ښځې کړي دي بیا دې اولاد نشته. نو تا چې 3 ښځې کولې د اولاد دپاره بیا دې نشته. د کم ذات نه چې ته د اولاد امیدوار یې دا عوام هم هغه ذات ته راوبله. پیر صاحب پوه شو چې دې سړي کې چا کار کړی دی. نو عرض مې دا دی ورونو، د قرآن او سنت نه ځان خبر کې دا به څنګه مسلمانی چې د دنیا په باریکو نکتو باندې پوهیږي، خو د الله سبحانه وتعالی په قرآن او په سنت باندې هغه نه پوهیږي. ورونو دا د هوښیارتیا دور دی. قرآن او سنت زده کې په رب مې د قسم یې تاسو د دنیا ګټلو له زور ورکړی دی. د دنیا د ګټې دا ټیم نیم کې تاسو نیم ټیم د دین له ورکې بیا کور کې د برکتونو ته ګورئ. قرآن د الله کتاب دی، مونږ ته نه یو خبر، صرف تلاوتونه دي. الله پکې څه فرمایي نه یو خبر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي هغه هم خو سټډي کړی هم نه دي، په دې هم نه پوهېږو چې حدیث صحیح څه ته وایي او ضعیف څه ته وایي. ورونو دې دین ته به خپل کار وایو که نه به وایو؟ او چې دې دین ته خپل کار وې په رب مې د قسمې چې ته د الله د دین دپاره ځان کړی، رب العالمین به ستا د دنیا ټول اسباب تاله برابري که نه به برابري؟ رونو پر رب العالمین باندې غیرت دی. د الله د پاره خپل خاندان پرې خودل، د الله او د الله د رسول د پاره خپل پلار ابراهیم علیه السلام پرې هو کنه او پرې خې، د الله د پاره خپل بچی نوح علیه السلام پرې هو کنه او پرې خې. نوح علیه السلام د الله د پاره خپل زوی پرې خې دی. ابراهیم علیه السلام د هغه رب د پاره خپل پلار پرې خې دی. لوط علیه السلام د رب العالمین د پاره خپل ښځه پرې خې ده. اے خلقو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د دین د پاره خپل مکه پرېښې وه که نه وه پرېښې؟ خپل ابو طالب پرېښې و که نه و پرېښې؟ خپل خاندان خپل قوم او قبیله پرېښې و که نه و پرېښې؟ عبدالله ابن سلام خپل خاندان پرېښې و که نه و پرېښې؟ سمیه رضی الله تعالی عنها د دنیا مزه پرېښې وې که نه وې پرېښې؟ بلال حبشي خپل مزدوري او خپل دنیا د الله د دین دپاره پرېښې و که نه و پرېښې؟ ما او تا د الله د دین دپاره څه پرېښې؟
خون کوي چې دوه څلور کسه د نه خپي د قرآن او سنت د وجې دا د ژوند عزت د سبا به رب ته وایي ای ربا خوږ دوست مې ستا دپاره مې پرېښی ای ربا پلار مې خو د قرآن او سنت مقابله کې راتو مسله یې نه منله ای ربا ستا دپاره مې پرېښی توحید ہوتے ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھے ورونو د رب العالمین د پاره غیرت دی قرآن او حدیث باندې به دا محله او دا کلی یو کیږو که نه به یو کیږو نه چا سره جنګ وکړي او نه چا سره جګړه خو په دین خو غیرت ضرور وکړي چاته لاس ما اچوه او چاته بد ردې مه وایه خو په قرآن او حدیث کلک ودرېږه دا خبره استاد وکړه قرآن کې دا بس ویم نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ویم کله چا مذهب او مسلک کې دا او کنه دا خو چې د رسول الله علیه السلام حدیث دی عمل په وکړه ایچا ته بدرد مو رب العالمین بده امداد کوي او ای زنانه ډېر بختوره خبر شوما د ملګری راته وی چې زنانه ډېر په کثیر تعداد سره د قرآن درس لراځي دا څومره د اعزاز خبره ده ایو حنفی ملاوی په بیان کې وای په سړو نه یریږي اوس مو د ښځو له طرفه تباه کوي ولې ورور علی حدیث دی خو چې یو ډول تفسیر ورته وکړي ښځې مونږ ته وایي چې خانه دا لاس لږ بره تړه راته وایي چې رکوع لذیره فالیدین کوه وایي چې مونږ ښځه یو مونږ تورک پیژنو مونږ چې کوم دی په اتحیاتو کې څنګه کینو زمونږ نه چل زده کوه وروره د ښځو د خندا یې کړو په ښځو یو شرمولو خیال لري که نه نو زه هم دا زنانه الحمدلله دین ته رانږدې کې چې د ښځو قرآن او سنت وپېژنده او زده یې کړو که نه انشاءالله دې سړو باندې د ښځو خبره ډېر اثر کوي ځکه ښځو کې الله طاقت یې خیرې خبره کې پوهېږې که نه سړي زنانه ورته آواز وکړو ور کې ورته آواز وکړي او نو هغه سیکل روان کړی ور سره ودرېدو داسې کړو نو هغه سیکل په سټینډ ودرېد ویسه وې بیا ورته داسې کړو هغه راغی خوا کې ودرېد بیا ورته د لاس داسې کړو چې اخوا ورشه نو بیا هغه اخوا لاړو بیا ورته ښځې داسې کړو بیا دی راغی بیا ورته داسې کړو دی کټ کې کېنه بس کېناستو بیا ورته ویې زه اوس ځه ورته دې څه مطلب ویسې له دې ګوتې زور مې کتو ډېر سوپر پاور دی عمران خان کې وسې زوري دا خو بلا شی دی نو زه وایم چې د ښځو خو صرف په ګوته دومره زور دی نو په ژبه کې به هم طاقت وي اثر به ورکړي نو الله دې دا ښځې د قرآن او د حدیث عالمانې کړي چې دې سړو ته قرآن او سنت وښیي او ښځو ته دین وښایه ورونو ښځو ته دین چې د ښځې عقیده دې سمه شوه د بچو عقیده به دله سمه کړي ستا مال به بې ځایه نه خرڅ کوي ستا کور ته به هغه سړی نه رادننه کېږي چې ستا د ښځې ورسره نکاح کېږي کور کې به دله شري پرده راولي او نن ګورې په حکمونو کې ګران حکم په کور کې شري پرده دی یو سړی به ډېر د دین احکاماتو تیار شي خو د تره زوی به څوک بار بیټک کې کښېني دې ته څوک نه تیارېږي چې د تره زوی یو ته ورته ووایه یاره بار کښېنه که زما مشر مور یا به درته سلام لراشي خو زما ښځې سره ستا نکاح جایز دی ته به منکر کور ته ځان نه راځي دا قرباني څوک کولی شي چې کله ښځو ته هم قرآن او سنت وښو هغوی دا قرباني کولی شي بیا د تره زوی سره لاس نه میلاوي د ماما زوی سره لاس نه میلاوي د پپو زوی سره لاس نه میلاوي مخ پې نه لګوي ورونو دا قرآن او حدیث به خپل هم زده کوو دې زنانو ته به هم کوو د ټولو عزم دی او که نه دی څوک چې وایي چې واقعي موږ به د قرآن او سنت کلکه ملګرتیا کوو د الله دپاره لاسونه پورته کړي ماشاءالله بابا اوده دی که نه خیال یې نه دی که ملګری نه دی زه پرېږده بس دې دغسې ښه دی یار بعضې پکې ذکر لم ساتل ښي ماشاءالله الله رب العالمین دی دې ځای کې د درس قرآن افتتاح کیږي چې کم نارینه او زنانه په دې درس قرآن کې شاملېږي یا رب العالمین